أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. د جنتی خلقو علامات جنت بچاته ملاویږي. نو اولنې د خبر دا ذکر شو جنتی چې دا جنت د پرهیزګارانو خلقو شي او د پرهیزګارانو خلقو یو علامه ده چې هغه بدل سره مکمل تابعداري په احکامو کې بدل تعالی مکمل پابندي د احکام ورته یادي. او دریم علامه دا ده چې من خشی الرحمن بالغیب دا به یریږي د رحمان ذات نه بالغیب په بغیر د لیدلو نه. الله به لیدل نه خو د قدرتونو نه مداسې پیژني چې یریږي به وجاء بقلب منیب او راتلبه کړي په یو زړه تابعدار سره یو تابعدار زړه بلري نو دا کس جنت مستحق د جنت تیش. الله تعالی ورته وایي چې ادخلوها بسلام داخل شه د جنت ته په سلامتی سره په امن سره. ذلك يوم الخلود دا ورځ د همیشوال د همیشه په جنت کې موجود دی. تر پر مرګ هم نه صبر دې استه هم نشي. نو ذلك يوم الخلود دا ورځ د همیشوال ده. لهم لجنتیانو د پاره ما هغه سي یشاؤون جنتیان غواړي. جنتیان چې سم غواړي نه هغه ټول څه ورته ملاويږي په بر جنت کې. ولدینا مزید او زمون د پاره زمون سره د دوی د پاره نور هم زیاتوالی شته. یعنی موږ سره د یو انعام بلم دی چې غره جنتی نعمتونو نه زیات دي علاوه دي. جنتیانو براغي تصور هم نه کړی چې هغه ورته هم ملاوي. نو دا به کوم صحیح چې الله تعالی جنتی نعمتونو نه زیات یو بل څه هم سره د جنتیانو موږ سره شته چې موږ ته حواله کوو. نو حدیثو کې دي چې دغه نه مراد او ډېر روایتونه معلومي کې دینه مراد د الله تعالی لیدل دیدار الهی چې ورته ویل کیږي. او دا حدیث نس معلومي کې چې نبی عليه السلام فرمایي چې الله تعالی په جنتیانو ته پوښتنه کوي په اخر کې چې هر څه ته ملاوي شي چې تاسو ته کمی خو نشته کم شي کمی نو تاسو ویل شي. نو جنتیانو باندې ادب سره به وایي چې الله هغه څه چې موږ تصور نور کړی هغه ته ملاوي شي. نو بنا خو موږ نور څه وایي چې موږ کم شي پکار. الله تعالی ورته وایي چې نه تاسو یو سشتا یو فرشتہ به دوی په سر راشي आवाज به توګه جمع په سر راځي دوی به یو ځګین ته بوزي ون جنتیان یو کولا اوار زیبي دې ځګین کې به الله تعالی دې ځان وخی او دوی به الله تعالی په خپل سترګو باندې ویني. ترمذی شریف روایت ته نبی عليه السلام نه صحابي ته پوښتنه وکړي چې اې د الله رسول چې کله الله یینو دې کې بس ګڼه مان ټیر خو نه جوړيږي. نبی عليه السلام ورته وویل چې کله تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم مې یې نه دې کې سره ټیر ضرورت نه دغه څه تاسو الله ویني د خبر پر زین به ویني او الله تعالی به ورې شي. دا یو داسې نعمت ده چې ټول نعمتونو نه د پاسه وي او د دې داسې خوان او ذایقه او شوق او خوشحالي ده چې په نور نعمتونو نه باغ زیاته. خدا هغه خلکو ته ملاويږي چې کم او دخول او ولی سره جنت ته داخل شوي. یعنی څنګه چې دی او پات شوی الله تعالی جنت ته لېږي په اول سره کې. جهنم کې سزا ضرور ده پر جهنم ته نه لېږي شي. کوم کسان جهنم ته ولېږي شي هغه د نعمت نه پاتې کیږي او دنه محروم پاتې کیږي. نو الله تعالی وی ولدینا مزید او زمون سره د دوی د پاره نور هم زیاتوالی شته هم دغه مراد. وکم اهلکنا قبلهم من قرن دې ځکه کې د مشرکانو د سوالونو شکونو د حل کولو د پاره جوابات ذکر کیږي. نو مشرکان چې کوم دي د مکی مشرکان هغه د دوباره ژوندون قائل نو او دای نه منل انسان دوباره ژوند کېدی شي. نو دې ځکه کې الله تعالی د خلقو د پاره تخویب ذکر کوي یره ذکر کوي چې کدا سود د خیال لري چې موږ دوباره ژوند نه شو دا کارونه بل الله تعالی ته ګرانی نو ګران وته نه دي. وکم اهلکنا قبلهم من قرن ډیر من هلاک کړل مخکې ردوینه پیړو لاره ډیر پیړې دي مخکې من هلاک کړی دي. هم اشد منهم جاغوی ډیر سخت ډیر زیات ردوینه بچن په طاقت دا خلکو طاقت د مکی د کافرانو ډیر زیات لکه عادیان او سمودیان واخله. فنقبوا فی البلاد نو هغه به ګرځیدل په خارونو کې څه د پاره به ګرځیدل یعنی د جسمانی قوت هم زیاتو خو دنیایي ساز سامان کې داوی هم دومره ترقی کړي و چې د دنیا ګډ ګډ ځان رساو. تجارت کې بنور سيزونو کې دنیوي سامانونه به هم را جمع کول. نو معنی دا شو چې په جسمانی لحاظ سره هم قوي او په دنیوي لحاظ سره هم ډیر زیات ترقی کړي وړ مالدار او هر قسم وسایل پیدا کړي
نو فنقبوا دوی ګرځېدلي وو فی البلاد په ښارونو کې د قسم سامانونو حاصلولو راجمع کولو لپاره یعنی مالدار خلک الله تعالی وی حل من محیص آیا اشتری د دوی لپاره زګینه د بچ کېدلو جسمانی قوت هم زیاتو د مالونو جمع کول لپاره هم خارون ته تلیو کتلیو لیکن چې کله به د الله عذاب پر راغی مرګ پر راغی بچ کېدو زی بیا و نو بیا نو بچ کېدو زګینه د سره نو خلاصې دا چې موجوده کافرانو الله تعالی د غریب نه بچ کېدې نشي او دا راغوی نه زیات زورور نه دي نو دوی به الله تعالی راونی سي چې خپل کفر باندې کلک پاتې شي ان فی ذلک یقینا بدی واقعا کی لذکر خامخ نصیحت ته دغه د دوی د تیر قومونو د هلاکت کوم واقعات دي په دې کې خامخ نصیحت ته لمن کان د هغه چا د پاره چی له د هغه د پاره قلب نزله زرنه مراد عقل لږ خپل عقل برابرۍ او دا واقعیا واوري په خپل په ټوله قصه باندې پوي شي انجام باندې په عبرت باندې به پوي شي او الق السمع یکید وهو الشهید او نازله حاضری یا دومره عقلمن انسان عقل دومره برابرۍ چې د عقل په ذریعہ باندې د واقعینه په خپل باندې سبق واخلي د الله تعالی دې قبول کړي اگر خپل عقل کمزورې نه بدویمه خبره کی خپل عقل نشته نو غوږ کیږي د قرآنی واقعیت ته غوږ کیږي او وخت د سکیږي چې بزره سره حاضری توجه برابرۍ ده چې هغه غوږی خو دی فکر یې بل ځګر کې بیا په خبره باندې نه پیږي چې یې غوږی خو دلای او زړی حاضری نو هغه بر دې واقعیتونو ډیره زیاته فائدہ پورته کولای شي د دې نه پته لګي چې علم هغه څوک حاصلول شي یا به خپل عقل سی وای او یا به ډیر ادب سره غوږ دی او زړی حاضری دا علم حاصلول شي چې کله دا پزله سره حاضر نه ی عقل نه نو دا په دینی مسائل باندې بیا پوهیدل نه شي ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا پیدا کړی د اسمانونو او الارض زمکه وما حقص بینهما د پمینس کې دی په 6 ایام بشپغو ورځو کې ټول کائنات بشپغو ورځو کې پیدا کېدل بس سورۃ بقره کې تیر شوی دی دې ځکه کې دویم سوال جواب دی چې مشرکانو به ویل چې دوباره ژوندون د عقل نه ورا خوا دی او ډیر ګران دی الله یې نشي کولای نعوذ بالله او الله تعالی دومره بلا کارونه کړی دی کوي چې دا به کم ترسيږي نو ول دوباره ژوندون خو ډیر ګران دی د خونه کېږي نو الله تعالی وایي چې دغه خبره نه ده او دا ګران دي نو تاسو ته ګران الله ما ته ګران نه دي ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا من پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه چې دا ټول کارونه کې ګران کارونه ښکاري ګډل لوي سيزونه دي وما او حغص بینهما چې د دوه په منځ کې دي په 6 ایام بشپغ ورځو کې دومره لوی کائنات او بشپغ ورځو کې پیدا کېدل او انسان چې وکړي کمره جوړي نو سمره پازابې ستنه زمانه کې به جوړي او هغه بسن کمره یو سمره به پای بیا وما مسنا من لغوب او من ته ونه رسید په دې پیدا کولو کې هیڅ قسم ستړیواله زمکه اسمانونو بشپغ ورځو کې جوړ پیدا کړل په دې باندې موږ د سره ستړی الله وینش چې په دې باندې ستړی نه چونه دوباره د انسان کچي انسان دوباره پیدا کول پکې څه شي دا بس ستړیواله وکي نو دا نشي کولای نو چې دومره قوی دلایل باوجود د خلک خبره وانه وري بخپل کوپر باندې بیام کلک شي نو الله تعالی نبی عليه السلام د تسری ذکر کړی دا چې فاصبر د صبر کوا علامه په هغه خبره باندې یقولون چې دوی وایي دوی چې کوم خبري وایي هغه خبره باندې ولا صبر کوا وسبح او تسبيح بیان او بحمد ربک سره د حمد رب خپل قبل طلوع الشمس مخکې د خطر د نورنا وقبل الغروب او مخکې د پریوتلو د نورنا صبر کول دا یو ګران سیز او ذکر دا یو خبره ده بد خبره بیا دریادیږي نو صدر په خپل باندې خپکیږي د دې لپاره خبره دا ده چې خپل ځان خپلو په یو مناسب پیدامن کار کې مشغول کی ذکر ځان مشغول کی نو دا غم به په خپل باندې اخواشي درنه دا غي د لپاره طریقه دا د الله تسبیح بیان او د الله حمد بیان تسبیح حمد کې فرق او داغي معنی مخکې من کړی دي لیکن تسبیح دې ته ویل کېږي در تلک من په صفات چې کوم دي مضموم صفات نه پکې من په صفات بیانول د الله تعالی لپاره د تسبیح او کامل صفات بیانول د حمد ذکر په خله باندې کېږي په جبه باندې کېږي په زړه کې کېږي او د سره سره د عملا د اظهار هم کېږي چې الله تعالی حمد بیان شي د تسبیح بیان شي په عمل سره د ثابت کېږي نو چې کله په عمل سره په قول دوه سره ثابتې نو دا شکل منظر دې د منځوي کېږي چې موږ کې انسان عملا الله تعالی هم تسبیح وي او قولا هم وي په خپل باندې هم لګي په دې وجه د ډېرو علماو راي ده چې د تسبیحات نه مراد پنځه سنت مراد
او بنځه منځونه په طریقه باندې د قبل طلوع الشمس مخکې د راختلو د نور نه د سحر منځ وقبل الغروب مخکې د نور پر وتلو نه د نور پر وتلو مخکې د مسبخین منځ او د مازیګر منځ ومن الليل او بعض حصہ د شپې کې هم منځ وکړه نو چې کله نور پر وځي د شپې حدود شروع شو په شپه کې د ماقام او مسوتان منځ نو په طریقه باندې په دې آیت کې اجمالاً د 15 منځونو ذکر فسبحوا تسبيح بيان الله تعالى وادبار السجود او رسل سجدونه سجود نه مراد فرضي منځونه د مراد د فرض منځونه نو رسته هم تسبيح بیانوا نو دینه مراد هغه مسنون اذکار د کوم احادیث مبارکه کې راغلي دي چې هغه کې 33 بری سبحان الله 33 بری الحمدلله 34 بری الله اکبر ایو پر دا کلمه ویل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم د حدیثو کې د دې ډېر فضایل شته نو ردینه معلومیږي چې فرض منځنه بعد تسبیحات بس هم کوا او د ځینې فرضونه بعد کوم سنتونه راغلي نو هغه سنت منځونه هم په دې ادبار سجود کې هغه هم داخلي هغه هم کوا سنت پابندۍ سره کوا نو مره طریقه به غم ختم شي او الله تعالی مرسته به هم ته حاصل شي